बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम د नوي प्रोग्राम سره زه مشال خان په افغانستان کې په ښځو باندې نوي پابندیانې او د طالبانو تازه احکامات چې دي نو هغه جاری شوي دي هغه څه دي په دې به موږ په خپل پروګرام کې خبرې کوو په افغانستان کې په ښځو باندې چې کوم د پابندیانو سلسله وه نو هغه خو روانه ده خو دې سره د طالبانو د ښځو د روزمره زندګۍ سره تړلي احکامات جاری شوي دي دغه احکاماتو نه پس نه صرف د ښځو تعلیم روزګار او سفر نه پهله چې کومې موجود پابندیانې وي هغه خو برقرار دي خو دې سره خریدارۍ علاج واده او نور هم زندگی متعلق مزید سخت شرایط چې دي هغه مخې ته راغلي دي په دې ویډیو کې به موږ هم په دې ټول تفصیلات خبرې کوو چې د طالبانو نوي احکامات څه دي او د UN چې کوم ریپورټس راغلي دي په هغې کې د هغوی څه موقف اختیار شوی دی او د دې فیصلو نه پس په افغانستان کې د ښځو باندې د دې به څه اثرات وي ټولو ناول خبرې کوو د خریدارۍ او د علاج سره تړلي چې کوم نوي هدایات جاری شوي دي په افغانستان کې پهله هم هلته ډاکټرز او فیمیل بهر تلل چې دی په هغې باندې پابندي وه خو دې سره د مقامي ذرایع او د مختلف ریپورټس په مطابق د طالبانو په بازارونو دکانونو او نور چې کوم کلینکس دي په هغې کې نوي هدایات دا جاری شوي دي چې ښځې بغیر محرم که خریدارۍ ته ځي څه اخلي دکان ته سامان دپاره نو هغې دپاره دا هدایات جاری شوي دي چې په بعض علاقو کې طبي مرکزونه او کلینکس ته هم دا هدایت ورکړی شوي دي چې کمې ښځې بغیر محرمه دلته راځي نو نه به د هغوی علاج کیږي او نه به په هغې باندې څوک سامان خرڅوي په ریپورټس کې دا هم وایي چې یو دکاندار صرف په دې وجه د تشدد ښکار شو ځکه چې هغې د یو ښځې ته سامان ورکړی و په دې کې د دکاندار نه دا تحریري ضمانت هم واغېشته و چې آینده به هغه داسې هیڅ ښځې ته سامان نه ورکوي چې کوم بغیر محرمه راځي د سامان دپاره دا هدایت په وسیع پیمانه باندې هم نافذ شوي دي او د دې برای راست چې کوم اثر دی په ښځو باندې نو هغه په هغه ښځو باندې ډېر زیات پرېوځي د کوم د چا خاندان کې چې یا سړي نشته یا کومې ښځې کونډې دي یوازې دي او یا چې کوم معاشي توګه باندې خودمختیاره دي اوس مونږ راځو خبره کوو د تعلیم حوالې سره په افغانستان کې چونکې د ښځو د تعلیم هېڅ کنسپټ نشته دی او هلته کې د ښځو په تعلیم باندې پابندیانې پیله نه هم وي خو عالمي توګه باندې تشویشناک چې دی اوس ثابته شوي دي د UN ریپورټس په مطابق په 2026 کې چې کوم یونیورسيټي امتحانونو په هغې کې تقریبا 1,20,000 هلکانو چې دی پای کې شرکت کړو امتحانونه ورکړي خو په دې 1,20,000 هلکانو چې کوم تعلیم ورکوي په دې کې یوه هم ښځه نه وه شامله او نه هغې ته د امتحان ورکولو اجازت ورکړلی شو د دې مطلب دا دی چې په افغانستان کې زرګونو داسې طالبات چې کوم د ډیر وخت نه د تعلیم کوي او چې کوم اعلی تعلیم حاصلول غواړي نو هغې مستقبل باره کې هم ډیر غیر یقیني صورتحال چې دغه ښکار دي د ریپورټس مطابق د ښځو ټیچرانو ته هم نوي هدایت چې دی هغه جاری شوي دي او په دې کې دا وایي چې کوم ښځو لباس دی یعنې د هغې یو کپړې چې کوم دي یا یو خاص صادر چې ویلی کېږي د هغې متعلق دا هدایت جاری شوي چې د هغې خلاف په کاروایي کېږي او کوم ځای کې هغوی جاب کوي هلته نه به هغې برطرف کېږي که په دې اقدامات چې کوم احکامات دي په دې باندې عمل ونه کړلی شو اوس راځو د ودونو متعلق څه نوي قوانین چې دی هغه په افغانستان کې پاس شوي دي په جولای کې یو نوی هدایت جاری شوی دی چې پای کې دا وایي چې د منګني چې کوم تقریبونه دي په هغې کې چې کوم ګوتمې اچول دي یا د ناوي میک اپ دی یا نور روایتي رسمات دي نو دا نامناسبه قرار شوي دي او دې نه علاوه د واده تقریباتو کې ګانې ډانسونه آتشبازي په پټاخو هم پابندي عاید شوې ده طالبان دا وایي چې په دغه اقداماتو مقصد تقریبات چې دی د اسلامي اصولو په مطابق جوړول دي او چې کوم موقف دی د هغوی نه وایي چې د خلکو د سماجي او ثقافتي ازادي چې ده نو هغه نور هم مزید محدوده کېدو وال ده اوس په یو بل قانون خبره کوو چې د کوم تعلق د واده د قانوني معاملاتو سره دی په 2026 کې د جوډیشل سپریشن سپاوسز یو هغه جاری شوی و چې په کوم کې دا وایي چې د ښځو یا قانوني سرپرست مطلب کومې ښځې چې د خپل قانوني سرپرست اجازت نه بغیر واده کوي نو داسې واده قانوني توګه باندې درست نه تسلیم کوي او دا واده نشي کېدی په کوم کې هغوی ته قانوني سرپرستي نه وي اقوام متحده په خپل ریپورټ کې په دغه قانون باندې تشویش اظهار کړی دی وایي چې بعض داسې دفعات هم موجود دي چې کوم کې د کم عمر ماشومانو واده قانوني حیثیت ملاوېدو یو خدشه هم پیدا شوې ده په ریپورټ کې دا وایي چې کم عمره چې کم ماشومانو واده کېږي په بعد کې که هغوی د خپل واده ختمول غواړي نو دا د پهله مقابله کې ختمول زیات مشکله به وي
د ښځو دپاره د بیلیدل یا د طلاق اغوښتلو حوالې سره هم خدشات راغلي دي. ریپورټس کې د دې باندې چې کوم معاملات دي وایي چې ښځې قانوني عمل چې دی نو هغه نور هم ښځو دپاره پیچیده شوی دی. بعض صورتونو کې یعنی طلاق اغوښتلو کې هم د خاوند رضامندي د سرپرست رضامندي چې ده نو دا اهمه ده او چې د هغوی رضامندي پکې نه وي نو ښځې ته طلاق نشته دی، نه ښځه د خاوند نه بیلیدلی شي. د کور نه بهر په وتلو باندې او د ذاتي زندګي سره تړلو باندې هم هدایت راغلی دی. د ریپورټس په مطابق د ښځو دپاره پرفیوم لګول یا د هغې استعمال کول مذهبي بنیادونو باندې ناجایزه قرار کړی دی. په دغه کې داسې دستاویزاتو کې چې کوم سړي دي د هغوی دپاره داسې هیڅ قسمه پرفیوم استعمال یا چې کوم کاجل سرمه وغیره چې دي هغې باندې هیڅ هدایت نه دي مخې ته راغلي. په دغې ټولو اقداماتو کې او دا اقدامات چې کله راغل نو دا په داسې وخت کې راغل چې کله په افغانستان کې د ښځو حقوق سره په عالمي توګه باندې هم ډېر تشویش چې دی نو هغه اظهار شوی دی. د یو این د انساني حقوق متعدد نور قسمه تنظیمونه کار کوي په مختلف ممالکونو کې بار د طالبانو سره مطالبې کړي دي چې د ښځو تعلیم، روزګار، صحت او د هغوی ازادانه بهر تلل او راتلل چې دی بنیادي چې هغوی ته کوم حقوق دي نو دا د ښځو ته فراهمه کړلی شي. بل طرف ته د طالبانو دا موقف دی چې دا ټولې فیصلې د اسلامي شریعت او د افغان معاشرتي اقدار په مطابق وشي نو په دغه کې د قوانینو ملک د مذهبي او سماجي مفاد کې چې دی نو دا ډېر ضروري دي. اوس آیا کتل دا دي چې دا کوم احکامات د افغان طالبانو د طرفه جاري شوي دي عالمي برادري باندې د دې څه موقف یا څه ریاکشن مخې ته راځي او آیا په مستقبل کې په داسې پالیسیانو کې څه تبدیلي راځي یا نه. که تاسو هم تاسو په دې خبره باندې څه رایه لرئ خپل اوپینین کمنټ سیکشن کې مست شیر کړئ. آیا دا اقدامات په افغانستان کې معاشرې باندې مثبت اثرات وي یا دې سره به د ښځو زندگی په افغانستان کې نور هم ګرانه شي. اوس دې ټایم کې زما د پروګرام ټایم ختم دی. خپل فیډبیک کمنټ سیکشن کې ضرور شیر کړئ. تر نیکسٹ پروګرام پر راکړئ مات او زما ټیم ته اجازت. تلو الله پامان.